السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما حضرت جنید بغدادي ته یو ځل یو جنۍ راغه ورته وی چې زما یو فتوا پکار ده. زما خاون په ما باندې دویم واده کوي او د هغې حوالې سره مال یو فتوا پکار ده. نو حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه ولو فرمایل چې شریعت کې الله پاک سړي له حکم ورکړی چې سلور نکاحګانې کولی شي، سلور ودونه کولی شي، خو شرط پکې دا چې هغه تر سلور واړو ترمنځ انصاف کولی شي. جی حضرت جنید بغدادي یو ډېر لوی بزرګ، یو ډېر لوی علم تیر شوی دی. جی دغه جنۍ چې دا خبره واورېده نو دغه جنۍ حضرت جنید بغدادي لوي کچري شریعت مال اجازه راکول او ما د خپل نکاح لري کړي او تعالی ما خپل حسن خولې وي نو تا به کتلی چې آیا دومره خشته خزه د چاوینو غله د بلې خزه ضرورت شته کنه. چې څه ټیم حضرت جنید بغدادي د جنۍ د خبره واورېده نو هغه به هوش شو، چل پیو شو. دغه ټیم دغه جنۍ دغه محفل نه لاړه، د حضرت جنید بغدادي دغه زینه لاړه او حضرت جنید بغدادي سره چې کم مریدان ناستو نو چې کله حضرت جنید بغدادي په هوش کې راغو نو یې تاسو کو چې ولې پتا سو باندې څه چلو چې داسې ډایرکټ تاسو چغه هم ول او ډایرکټ بهوش شوي. نو حضرت جنید بغدادي ولو فرمایل چې دغه جنۍ مال کوم خبرو که دغه جنۍ وي کچري ما خپل پرده للی کو تعالی مې خپل حسن خولو نو تعالی بیا خپل اندازو چې آیا زما غونته خزه چاوینو غله د بلې خزه ضرورت شته کنه. نو دغه ټایم زما زړه د الله پاک یو خبره راغه کچري الله پاک خپل جلوه د دنیا له اوخوله چې د الله پاک حسن او جلوه ویني نو آیا دله بیا د بل چا ضرورت راشي؟ بالکل برانه شي. نو دغه ټایم زما ذهن ته زما زړه د یو خبره راغه چې جنۍ دومره په غرور او تکبر کوي کچري د ما حسن تولید نو تعالی بخپل پته ولګي چې آیا زما خاون له د بلې خزه ضرورت شته کنه. نو کچري وی الله پاک مونږ خپل جلوه خوله نو آیا مونږ له د نورو خلکو ضرورت راشي؟ هیڅ کله هم نه. حضرت جنید بغدادي بیا فرمایل د حضرت جنید بغدادي یو بل واقعه ده چې یو ځل څه ټیم چې د علم حاصلولو نو استاد ولوي چې استاد دا وخت ډیر زیات غټ شوی دي او لاړ شه دا وخت دی واړه کا چونکه دغه ټایم د سره پیسې نه څه ټیم چې د نې دکان ته ورغله دي نو نې ته ویلي دي چې د خته د پاره د ما دا وخت واړه کا او ما سره پیسې نشته. نې چې څه ټیم چونکه یو گاک ولا ناستو خو چې دی حضرت جنید بغدادي ولدا خبرو کا نو گاک نه بل طرف ته لاړو گاک پاسولو ته پاس وی پیله دی ماشوم له کار کوم ځکه تر اوسه پورې ما چې څومره هم کار کړی د په پیسو باندې مې کار کړی، پیسو د پاره مې کار کړی دی او دا زوز د الله پاک د پاره دله دا وخت سموم. جی حضرت جنید بغدادي ډیر زیات خوشحال شو یا حجام چې کوم هغه نه چې کوم و هغه مال وخت هم سمول او اوخ کې هم را باندې جړل هم چې زه د الله پاک د پاره دا وخت سموم، د الله د پاره دا وخت سموم. بیا حضرت جنید بغدادي وی چې ما اراده کړې و چې زه به د سره کله هم د حجام سره ملو شم نو زه به د خامخه چې کله ما سره پیسې وي او ما سره پیسې وشوي نو زه به د خامخه د خپل وختو پیسې ورکوم. جی بیا سموده پس د حضرت جنید بغدادي هم هغه حجام سره ملاقات وشو چې هغه حجام نه هم یو ډیر غټ لوی تبلیغي انسان جوړو غټه غټه ګیره پرې خو ډیر غټ متاثر شو چې څه ټیم حضرت جنید بغدادي ول د خپل واقعي سناو کا نو هغه ولوي چې خطا نه خو دومره غټ علم جوړ شوی دی، تا نه خو دومره غټ بزرګ جوړ شوی دی. حضرت جنید بغدادي چې ولا پیسې راوستي چې دا والا د هغه ورځې پیسې وي نو دا حجام ولو فرمایل چې د دومره غټ علم شوی، دومره غټ صوفي شوی او تعالی دا پته نشته چې کم کار د الله پاک د ذات د پاره وشي نو د هغې بدله انسان د بنیادمانو نه د مخلوق نه اخلي. جی کله چې هم یو انسان د انسان په زړه کې د الله پاک محبت راشي نو هغه د الله پاک په محبت کې دومره مس شي چې هغه نه دنیا ایره شي او چې کله د الله پاک محبت په زړه کې راشي نو بیا چې الله پاک نه دغه بنده کم سوال کوي نو الله پاک ډېر په خوشحالۍ باندې قبلوي. الله پاک وایي چې دی ما نه غواړي او زه ورکوم نو ماله مزه راکوي. نو الله پاک ته وکړي چې زموږ زړونه زموږ سوچونه هم دغه رنګ جوړ شي، په الله پاک باندې پوره عقیده ساتو او الله پاک زموږ د مشکلات او بیا سپیشلی په پاکستان باندې چې کوم مشکلات دي الله پاک هغه حل کړي. دا یو دوه واقعي د جنید بغدادي حوالې سره د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.